السلام علیکم ملګرو. شاداب خان اخر ومنله چې زما د پرفارمنس په وجه باندې پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ نه را بهر شوی دی. کچری ما ښه پرفارمنس وای کړی و نو کېدای شي نن ریزلټ بدلو او پاکستان کرکټ ټیم په سیمی فائنل کې. بل طرف له په دې ویډیو کې بتاو سره زه د پاکستان د سپینرانو مکمل د ورلد کپ څومره هم دی په ورلد کپ کې بالینګ کړی دی، څومره وکټ یې ایستلي دي، څومره رنز ورکړي، مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم او بیا د نورو ملکونو سپینران بدل هم خېمه چې د نورو ملکونو په دغه پیچز باندې ولې کامیاب زموږ د پاکستان سپینران ولې کامیاب نو، پاکستان ولې داسې ښه سپینر په سکواډ کې نو شامل کړي. دا ټولې خبرې په دې ویډیو کې ډیسکس کوو. جی ټول نه پهله خو تاسو د سایډ له سکرین باندې ښکاري دا پاکستان سپینران دي چې دې کې ټول نه پهله افتخار احمد پکې ټولو کې ښه بالینګ کړی چې دا سپینر دی نه دی، ایز ا بیټسمن په ټیم کې شامل شوی دی، خو بیا هم بابر اعظم په د باندې بالینګ کړی دی چې 8 میچو کې د سلور وکټ ایستلي دي او 5.45 اکانومي سره، مطلب په هر اور کې د 5.45 رنز ورکړي دي سره د بالینګ کړی دی. ایوریج که تاسو ګورئ 65.50 مطلب 65 ترانسپس د یو وکټ ایستلي ده په ایوریج کې، نو دا د ټول نه ښه بالینګ پکې افتخار کړی دی. جی ورپسې اسامه امیر 4 میچز کې شامل شوی دی، سلور میچونو کې سلور وکټ ایستلي دي او 7.06 اکانومي سره د بالینګ کړی دی، مطلب په هر اور کې د اوور رنزونه ښه کنفرم ورکړي دي. ورپسې بیا محمد نواز د چې 15 میچونه کړي، 15 کې 2 وکټ ایستلي دي او ایوریج وګورئ 111.50 او اکانومي تاسو له 2 ګورئ 5.89 اکانومي سره د بالینګ کړی دی. جی بل بیا ورپسې شاداب وګورئ 15 میچونه کړي دي، 15 میچونو کې 2 وکټ 118.50 ایوریج دی او 6.23 د اکانومي دی، مطلب په هر اور کې د 6.23 رنزونه ورکړي دي. دا پاکستان سپینران دي. اوس دا وګورئ دا نور دنیا دا نور ملکونو د نورو ټیمانو سپینران دي. ټول نه پهله پکې په ټاپ باندې اډم زمپا د چې په 9 میچونو کې 22 وکټ ایستلي دي. جی او اکانومي دا وګورئ 18.90 ایوریج دی، دا 18.90 رنز پس هغه یو وکټ خامخا ایستلي ده او اکانومي دا وګورئ 5.26 اکانومي سره هغه بالینګ کړی دی. ورسره ورپسې بیا رویچندرا جدیجا دی، اشوین نه دی، جدیجا دی. جی جدیجا بیا 9 میچونو کې 16 وکټ ایستلي دي، 18.25 ایوریج دی او 3.97 زبردست اکانومي سره یار په هر اور کې د تقریبا 4 رنزونه ورکړي دي. بیا ورپسې تاسو ګورئ سانټنر د نیوزیلند 9 اور کې 9 میچونه کړي، 15 وکټ ایستلي دي او 5.18 اکانومي سره د بالینګ کړی دی. بیا ورپسې عبدالرشید دا نوم دلته دی غلط لیکل دا د انګلند راشد بالر د جی راشد خان د افغانستان نه، دا د 9 میچونه کړي، 15 وکټ ایستلي دي، 27.53 د ایوریج دی او 5.18 اکانومي سره د بالینګ کړی دی. نو دا ټول تاسو کتل د نورو ملکونو سپینران څومره ښکلې بالینګ کړی، څومره ښه اکانومي ده، څومره ښه ایوریج دی او بل طرف له زموږ پاکستاني سپینران چې کوم دي نو د دغه رنګ پرفارمنس دی کوم چې در سره په ویډیو کې شریک کوجی. کله چې سکواډ مطلب اناونس کېدو نو هغه ټایم محمد حفیظ دی لوي چې تاسو په سکواډ کې یو بل ښه سپینر شامل کړئ، خو هغه ټایم کې د حفیظ نه منل نو حفیظ هغې په وجه باندې د خپل عہدې نه استعفا هم وایسته. تاسو زما نه منئ، زه درله یم چې په سکواډ کې سپینر ورواچوئ، ښه سپینر ورواچوئ، اماد وسیم ورواچوئ، که اماد وسیم نه ورواچوئ بیا بل ښه سپینر وګورئ ورواچوئ، خو دی نه منل. جی نو اوس تاسو دا سپینرانو حل جي نو مین فیکټر چې کوم دی سپینران دي چې کله فاست بالرانو له وکټ نه ملاویږي نو دغه سپینران چې کوم دی اډم زمپا چې کوم دی د خپل ټیم دپاره مطلب یو داسې بالر ثابت شوی دی چې خپل میچ سچویشن ولا چینج کړی دی. چېرته چې سټارک وکټ نه دی ایستلی ته اډم زمپا راغلی وکټ یې ولا ایستلی ده. نو سپینر چې کوم دی په ایشیا کنډیشن باندې یو ډېر اهم رول لري. نو زموږ سپینران چې کوم دی هغه کنټینیوسلی ناکامه فلاپ ټولو نه ښه بالینګ پکې افتخار کړی چې هغه سپینر دی نه. نو مین وجه دا هم د پاکستان د ناکامۍ چې سپینرانو یې ښه پرفارمنس نه دی کړی. بل طرف ته نیو بال نه زموږ چې کوم اټیک بالران دی هغې له هم وکټ نه ده میلاو شوی، شاهین افریدي له حارث رؤف کنسسټنټلی هغه پرفارم نه دی کړی او هغه یې نه دی ډراپ کړی. چونکې زمان خان دی له په سکواډ کې په کار خو ډېرې فیصلې داسې شوي دي چې غلطې وي او هغه دی له ښه پته ده چې دا فیصلې مونږ غلطې کړي دي، خو اوس پې څه کېږي نه، اوس خو هسې ټایم تېر دی. دا یو شاړه غوندې ویډیو وه، ډېره زیاته مننه، والسلام.